PM هاوس. زما الرحمن الرحیم. زما پاکستانیان ورونو په دې سوشل میډیا باندې یو سپوسټونه چلیږي چې یاره د PM هاوس له خبرې لیک شوي وي. که تاسو سوچ وکړئ د دې د مخکې یو ډان لیکس باندې په دې باندې ما مخکې مې ویډیو جوړه کړې وه. ډان لیکس کې د مسلم لیګ نون یو کس انوالو او د نن قومي سلامتي کمیټې کې چې کومې خبرې شوي نو هغه راوتې وي ډان لیکس ته تللی وي او دا یو کس ښه پته لګېدلې وه چې دا چا وخت کې دي. اوس دا د بیا د دغه مسلم لیګ حکومت دی او د PM هاوس نه دغه خبرې آوټ کېږي. موږ حیران دا یو موږ دغه بیا دغه خبره کوو چې به په ډان لیست کې یو کس انوالي او هغه راځي بیا په حکومت کې کینی نو دا کېدی شي چې خبرې به نه لیکېږي. داسې کېدی نه شي. بیا دویمه خبره چې زمونږ وزیر اعظم هاوس سیکیورټي او د هغې خبرې لیکول هیکرانو ته د سکندونو کار دی. 8 GB او 8 غنټې او 10 غنټې د هغې خبرې آوټ کېږي. نو آیا د نورې ادارې دغه شان محفوظ دي که نه نورې ادارې هم دغه شان غیر دغه دي محفوظ دي؟ ټول داسې خارې ناپرسان دی. څنګه چې د ډان لیست کې خبرې آوټ شوې دغه شان د PM نه اوس دغه هو بیا خبرې آوټ کېږي چې زمونږ PM د وزیر اعظم هاوس خبرې آوټ کېږي. نو داسې اندازه ده چې زمونږ د نورو ادارو به هم خبرې آوټ کېږي خو هغه مخې ته راځي نه. چې مخې ته نه راځي نو د دې به اخر کېږي څه؟ به یې دې حکومت خو دغه جوړه کړله د ولا کمیټي ولا جوړه کړه چې دې انویسټیګیشن به کېږي. انویسټیګیشن کې ولا رانا ثناءالله دغه کوم مشر و چې دا د کمیټۍ به دا مشر وي. په واچودري یو ټویټ وکړو چې رانا ثناءالله د سایبر کرایم سپیلنګ دې واورو چې د سایبر کرایم سپیلنګ ورځي که نه ورځي. نو هغه دغه د سایبر کرایم اول خو هغه پته هم نه چې سایبر کرایم دا دې شي چې او د دې سپیلنګ خو دا ډېره لرې خبره ده چې سپیلنګ هغه ووایي. دویمه خبره ده هغه سنجیده کمیټې دې دلته جوړه کړي چې به یې دې کې څوک انوال دي څوک نه دي دغه ځای کې چا موبایل نه وتی دي د چا نه دي او کېدای شي په دغه ځای کې چا ریکارډر خو دی او د هغې په جوړ باندې خبرې آوټ کېږي. دوی خو وایي چې یاره موږ موبایل یې هیک شوي دي خو موبایل یې هیک کېږي نه. دغه ته ودی چا ریکارډینګ هو دی د ریکارډر په هغې باندې خبرې آوټ شوي دي. په دې کې دا وزیر اعظم هاوس دی په دې کې د ملک خبرې کېږي خو بیا خبرې دي ډېرې زیاتې او چې دا آوټ کېږي نو نور زمونږ نور ادارې خو به زم چې هغه به مکمل غیر دغه به دا محفوظ به چې د هغې خو به ټوله کنې هر څه به دې آوټ کېږي پایلونه مایلونه هر څه به دې آوټ کېږي. او دا مسله خاص کر په مسلم لیګ نون په دې حکومت کې کېږي په بله کې نه کېږي. په دې کې پایلونه هم سودي په دې کې خلک هم دغه کېږي څوک چې ګواهان هغه هم پکې مري. په دې کې ډان لیکس په شانې قصې هم راځي او په دې کې دغه دی اوس د PM هاوس دغه هم راغی د لیکس آوټ شوې خبرې. نو به یې زمونږ د شهباز شریف حکومت چې کوم دی د ټولو پارټیانو حکومت دی. یوازې صرف جماعت اسلامي او دغه پکې نشته PTI پکې نشته نور ټولې پارټیانې په دې کې انوال دي. په دې باندې ښه سنجیده کمیټې جوړه کړئ که هر څوک پکې انوال کوي هغه انوال کوي ادارې پکې انوال کوي چې به د دې سب حل به د دې سره وخت کوي او د دې برپور د دې حل دغه وسیله کړی شي ځکه چې دا یو ډېر حساس معامله ده د ملک د سلامتۍ یو مسله ده. والسلام.